زړه پورې پرتمینې غونډې ګرانه صدره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محترم چیرمین ګران ورور خوشحال خان کاکړ صاحب په سټیج ناست د ده سره د پارټۍ شریک چیرمین محترم سپین ږیری مشر مختیار خان یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مرکزي او صوبایي اګزیکټیو مشرانو دلته ناست د سیاسي ګوندونو غورځنګونو پښتون تحفظ مومنټ نور باچا او ملګري د نیشنل ډیموکریټک مومنټ احمد جان او ملګري د سند عوامي تحریک مشرانو زموږ ورونو وکیلانو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو ملګرو د عوامي نیشنل پارټۍ د مړه سره راغلو مشرانو ملګرو زموږ ډیرو درنو پتمنو خوندو زموږ د میډیا ورونو ستاسو د ټولو په اجازت د ټولو د مخه عثمان خان ته د خراج عقیده ته مخې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مرکزي مشرتابه څه واخله بیا در صوبایي مشرتابه پورې بیا در ضلعي مشرتابه پورې بیا در بنیادي یونټه پورې یو مشر ته یو ملګري ته یوې خور ته و عثمان خان ته په دې دومره درنه او په زړه پورې طریقه چې تاسو کم خراج عقیدت پیش کړئ تاسو ټولو ته سلام کوو یقینا عثمان خان چې نن د هر زړه عثمان جوړ سوی دی د هر چا ورسره زړه ژړېدلی دی هر سړی د کردار او د عمل متعارفه جوړ سوی دی او بیا د کم کردار د کمی قربانی پر بنیاد چې دته خدای پاک کومه مرتبه ور نصیب کړله بیا د هغه عزت چې الله دته بخښلی دی بیا خپل کام دته د ده د خوږمنې ورځې څخه واخله د ده در شهادته پورې بیا د ده در جنازې پورې بیا د ده د فاتحې پورې بیا در څلوېښتمه پورې بیا در اول تلینه پورې بیا در دې نننۍ عظیم الشان خراج عقیدت وړاندې کولو دپاره د جلسه عام د لارې چې کوم خراج عقیدت دته پیښیږي دا د یو کردار پر بنیاد دی ای پښتنو دا د یو عمل پر بنیاد دی د هر انسان به دا خواهش وي که زه ژوندی یمه نو ولس ما ته عزت راکړي که زه مرمه نو ولس باید زما دعاګو وي او زما یاد تل په ولس کې ژوندی وي دا د هر انسان خواهش وي خدا په سلو کې د یو په نصیب کیږي د هغه چا په نصیب کیږي چې کردار او عمل سره تړلی وي د ولس خواخوږي په کردار او په عمل ثابته کړې وي دار یې نه وي کړی وام یې نه وي کړی خوف یې نه وي کړی هر وخت د هر وخت هر ظالم ته په ظالم ویلي او د هر مظلوم سره درېدلی عثمان خان د هغه کردار نوم پاته سو د دې عظیم کردار پر بنیاد نن عثمان خان د هر زړه عثمان خان جوړ سوی دی زه یوه خبره کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ټولې مشرتابه څخه معذرت هم غواړم یو هغه عثمان خان و چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا په دې سیمه کې د خپل تنظیم او د هغه تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه جدوجهد یې کاوه خپله پارټۍ یې پراخوله خپل ګوند یې پراخاوی یو هغه عثمان خان و د یو محدوده
سوچ او فکر د خپل ګوند د پراختیا په خاطر او بل هغه عثمان خان و چې دی د اسلام آباد ایوانو ته ولاړی د دا ثابته کړله چې زما دپاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي دا مظلوم دی د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي که د ادارو په نامه وي دا کس ورته ودرېدی دی بیا دا نه کتل چې په ګوادر کې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی دی بیا دا نه کتل چې ارمان لوړی څوک دی دی بیا دا نه کتل چې په افغان کې د شاه سره څه کېږي دی بیا دا نه کتل صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه د ده به ورته دسمال و اوښکې پاکېدل به ول او د ظالم په ګریبان کې بې لاس اچاوئ خو زه به دا ووایم چې ای پښتنو ای په ننګ مین په غیرت مین پښتنو ورونو دا سلسله د شهادت د عثمان خان د شهادت په صورت کې اوله نه ده او نه دا اخره ده ای پښتنو تاسو د خپل بیشبها وسایلو څخه ډک وطن تاسو د هغه دریابونو ځنګلاتو معدني وسایلو تیلو او ګی څخه ډک وطن په خاطر نه سم ویلی چې دې ته د کام بدبختي ووایم د خپلې خاورې بدبختي ووایم که خوشبختي ووایم د دې پر بنیاد باندې داسې نه چې د 40 څخه بعد د 40 څخه مخکې هم ستاسو د وهلو ستاسو د تقسیم کولو تاسو د غلام په سطح ساتلو ژوندون دپاره سازشونه روان وو او روان دي هغه ازادي چې نن خلک سر پورته کړي چې دا خطه زموږ په تحریکونو ازاده سوله چې د چا پکې د یوې ګانټې جیل نسته د چا پکې پر مخ یوه چپلاخه نسته د چا پکې یوه ګانټه تکلیف نسته او په استري کوټ او کپړو وایي موږ ازادي درلاسه کړه دا خلک نه یادوي چې د دې خطې د ازادۍ په خاطر هغه باچا خان هغه خدایي خدمتګاران هغه د اصلاح الافغانانه راواخله بیا چې در شهید عثمان خانه پورې راځې هغه تحریک هغه سیاست چې د جیلونو مخې ته قبرستانونه ورته جوړ سول د مشرانو یې پښتۍ په جیلونو کې ماتې سولې په درزونو کلونو جیلونه یې ویوړل دا خلک نه یادوي چې کله ستاسو د اکابرو د قربانیو د برکته انګریز په دې مجبوره سو چې د دې خطې بې لاس اخیستی د دې وطنه بدلوي نو دا سازش یې وکړي چې ته یې وار بیا د هغه چا مغلوب وساتلې پر تا یې هغه څوک غالب وساتئ چې سهار او ماښام یې د ده خدمت کوئ د پاکستان د جوړېدو کال پوره نه و 48 کې 14 اګست ته 2 ورځې لا پاته وې په 12 اګست باچا خان او د هغه ملګري در تېغ ووتل په درزونو نه په سوونو نه در زرو پورې جنازې ورسېدې په میاشتو پټېدل په قبرو کې نه کېدل دا ظلم لا لږ و قادر هغه خبره وکړه دا یې هم ورسره حساب کتاب شروع کړي و چې په کومه ګولۍ مې شهید کړی د هغه قیمت به هم راوړې همهغه سلسله ده همهغه طریقه ده چې د نن ورځې پورې را روانه ده ستا وسایل د سینه لاندې کولو په خاطر تا د خپل حق محروم ساتلو په خاطر ستا سره په دې ملک دا سلسلې شروع دي په ټول پاکستان کې امن دی خو پښتون افغان وطن په درد او په تکلیف او په کرب اخته دی ته دلته د خپلو وسایلو څخه د محروم ساتلو په خاطر ته غدار ډکلیر کړی ته ملک دشمن ډکلیر کړی ته وطن دشمن ډکلیر کړی او ستا لوی ورور یې په دې بنیاد در تېغ وایستی چې خدایه مکه دی پتوان کې راسي د ده د خوا غږ وسي دا افغان ورسره ملګری نیسي نو هغه د 40 کالو د جهادي
نام نهاد فلسفې پر بنیاد، کله د مجاهد په نامه، کله د طالب په نامه، کله په یو شکل، کله په بل شکل در سینه لاندې ساتلی دي، او ته دلته پر دې بنیاد باندې وحید ټکوي دي، کله درته یوه بانه کوي، کله درته بله بانه کوي. خو موږ په دې فخر کوو، موږ په دې ویاړ کوو چې داسې ګوند، داسې تحریکونه، داسې مشرتابه خدای پاک موږ او تاسو ته راکړي دي چې په دې نه ویرېږي چې عثمان خان به شهیدېږي، خوشحال خان به په نوکري پسې ګرځي. په دې نه ویرېږي چې د میا صاحب یو اجنۍ دوی به ځینې اخلي، میا صاحب وایي چې اوس نو پاته څه سو، بس راځئ چې نور ژوند شروع کړو، د دې کیسو سلسلو لاس واخلو. په دې نه ویرېږي، په دې باندې څوک نشي بیرولی چې بلور خاندان یې ټکور ټکور کوي، تباه او برباد یې کوي. خو بیا هغه هم نن که په کور کې مشران سپین ږیري څو در نوي کاله ورسېدل، بچي ماشومان دي، زنانه راوتلي دي، خپل ګوند او د خپل ګوند لمنې ټینګه نیولې ده چې د باچا خان لاره د دې وطن د ازادۍ او د خپلوۍ لاره زموږ لاره ده. تاسو وګورئ پر داسې سیاسي کارکنانو، پر داسې جمهوري کارکنانو، پر داسې جمهوري پارټیانو داسې ظلم په تاریخ کې سوی دی چې په خپل احتجاج کې نن دا جلسه روانه ده. ستاسو د جنوبي پښتونخوا د هر کلي یو کس راغلی دی، په سوونو راغلی دی، په زرګونو راغلی دی. نه پر ټوله لار د چا د موټر شیشه ماته سوې ده، نه پر ټوله لار چا ته په ټریفیک کې تکلیف رسېدلی دی، او چې د دې خواجي په دغسې پرامنه طریقه ځي. موږ په دې وطن کې ټول عمر د خپل پرامن سیاست، د ورورولۍ د سیاست، د امن او د خپلوۍ د سیاست پر بنیاد باندې سیاست کړی دی، او د هر چا زیات موږ په داسې یو په سوونو په زرګونو کسان زموږ په شهادت رسېدلي دي. دا خو نن د غور خبره د ملګرو، نن تاسو د هغه انتها پسند او دهشتګردو مذهب پرستو څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو پرون افغانستان لوټې لوټې تباه او برباد کاوئ، جنرال اختر عبدالرحمن او ضیاءالحق منصوبې جوړولې، دلته خلک په پنډۍ کې ټرېنول، ول روس را روان دی، ګرمو اوبو ته ځان رسوي، افغان وطن یې په لوټې لوټې کوي، په تباه او برباد یې کوي. نن د روس و بیري بیړو ته په ګوادر کې ولاړ دي، په ناچو په ګانو استقبالونه کوي. تاسو سوال وکئ، تاسو په دې غور وکئ، تاسو پوښتنه وکئ. موږ د هیڅ چا د اقتدار مخالف نه یو. زموږ د اکا زوی، زموږ د کاکا زوی، زموږ د ګوند خلک د کابل واکداران نه جوړېږي. خو زه په دې خلک د ما خوا بدوي، خلک د موږ ګیلې کوي، خلک موږ ته بد رد وایي چې زه هم بادشاهي ستا مبارک، خو زما بیرغ وساته. زه هم بادشاهي ستا مبارک، زما ملي ترانه مه خرابوه. زه هم بادشاهي ستا مبارک، ته د افغانستان استقلال مه خرابوه. او زه د مولوي صاحب پوښتنه کوم چې مولوي صاحب په پاکستان کې فخر په دې کوي چې ما 14 ازادي مارچونه وکړل، ما پلانۍ ما ملیون مارچ وکړ، ما یوه ګمله پکې ماته نه کړه. د ووټ او د ووټ د تقدس خبره کوي. او که د هغه پوښتنه زه په افغانستان کې کوم، او که دا خلک په کابل په توپک ورننوځي، ته د سوات په جلسه کې اعلان کوې چې نن زموږ مجاهدینو کابل ونیوي، خپل افغان ورور په توپک، په زور، په زبردستي د ځان کمزوری او غلام او مغلوب جوړی، او دلته چې دی بیا ګرځې سیاست د ووټ او د پارلیمنت او د جمهوریت په نامه کوي. پر دې غور وکئ، پر دې خبرو سوچ او فکر وکئ. پښتنو شهیدان موږ ته هره درېیمه ورځ یوه ورځ د شهیدانو ده، خو بدبختانه زموږ قام، زموږ ولس در ننه پورې موږ هغه ځای ته نه دی رسولی چې د دې وطن دا فرق او تمیز راوباسي چې زما کامي لاره کمه ده، زما کامي هدف کمه دی، زما د وطن د خوشحالۍ لاره کمه ده، او ما د بربادۍ او د تباهۍ په لاره کم کوتونه روانوي. موږ تاسو پوښتنه وکئ. موږ په کلکو الفاظو د علي وزیر د ننني جیل غندنه کوو. موږ پوښتنه د دوی څخه کوو. تا زه بې بنیاده د شهادته پورې ورسولم، او که یو څوک د یو چا د کردار پر بنیاد خبره وکړي، ته سایبر کرام دی جیل له به ځي.
زه د تا پوښتنه کوم که چیرې د دې ریاست امن مقدس وي خاوره مقدس وي نو زه د تا پوښتنه کوم چې ته وایه چې زما په زرګونو جرنیلان سپایان ادارې د لیویزو څخه واخله بیا در فوجو پورې دا د انتها پسند او دهشتګردو در تیغ ووتل ما قرباني ورکړه د دنیا ډالر په دې بنیاد اخلي او 5 ورځې مخکې بیرسټر صاحب او جنرال فیض د دې دهشتګردو سره مذاکرات کوي د هغه چا سره مذاکرات کوي چې چا زموږ ټول وطن په وینو ولاړی چا زموږ کور ټول وطن او کورونه وران کړل هغې مذاکرات کوي ته د هغه غندنه نه کوې ته هغه نه راغواړې دا نن چې سوات دا نن چې وزیرستان دا نن چې باجوړ د بدامنۍ په کومه خوا روان سولو دا د فیض او د باجوا او د سیف د هغه مذاکراتو نتیجه ده چې بیا یې غوښتل چې دا ټول انتها پسند او دهشتګرد راولي د پښتون افغان وطن د خاورې مېلمانه کړي او دا کام بیا د تکلیف او پریشانۍ سره مخامخ کړي په دې خلک نه دي ګناهګاره په دې خلک عدالت نه پیښوي خو په دې پیښوي چې یو څوک پر یو چا باندې په حقیقي معنا ګوته ونه شي کردار یې کام ته ښکاره کړي بیا دا غدار دی بیا دا به په میاشتو په ژیرونو کې پروت وي خو خواست درته کوو ای پښتنو ای ننګیالو ورونو درې خبرې اخري کول غواړم موږ او تاسو خوشقسمته خلک یو ګوند د هر چا خپل مبارک تحریک د هر چا خپل مبارک خو موږ ته د افغانیت لاره باچا خان په خپل ژوند په خپل سټرګل په خپلو قربانۍ ډېره د لمر غوندې راښولې ده او بیا چې دا وصیت وکړي چې زما تدفین به زما پټېده به په جلال آباد کې کېږي نو ته یې د یو لوی افغان سره په خپله جنازه وتړلې دا خلک چې هر څه وایي هغه ورځ د افغانیت د ورورولۍ ورځ وله چې په لکونو انسانان د دې باډر دغه مصنوعي ارټیفیشل پابندۍ چې په یو یا په بل نامه خلکو جوړې کړي دي چې دا ولاړو باچا خان یې په جلال آباد کې پر ریشم باغ کې ښخاوي دا ټولې کړۍ دا ټولې سلسلې چې افغان او پښتون ورور به سره شکوي دا ټولې د اوبو سره لاوس وي او د خاورو سره خاورې سولې دا دواړه داسې هدفونه دا دواړه داسې تګلارې دي که موږ پښتون افغان من حیث القوم پر دغه دوه کرداره باندې نظر واچوئ زه تاسو ته باور درکوم زه تاسو ته یقین درکوم ګوند د هر چا خپل وي خو که دا لاره دا هدف ته موږ د ځان رسولو دپاره د یو لوی ورورولۍ د یو لوی پښتونولۍ د یو لوی افغانیت بنیادونه سره کېښول زما او ستا مخ که په تاریخ کې د احمدشاه چا نه و راګرځولی د میرویس خان چا نه و راګرځولی د غزنویانو چا نه و راګرځولی د دې نن ننګیالي پښتنو افغانانو مخ هم د چا پلار نشي راګرځولی دا به خپل هدف ته دا به خپل منظر ته ځان رسي په آخر کې زه یو وار بیا ملي شهید افغان شهید عثمان خان ته د ده د دویم پلین په مناسبت د خپل ګوند له اړخه د مرکزي مشرتابه له اړخه د ولیباغ واخې بیا چې تر موږه پورې راځې د ټولو له طرفه د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته د دوی د تنظیم یوې څانګې ته د زړه له تله په دې ډېره درنه او په زړه پورې جلسه د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ